سوق مقر و سوق منکر ولولا کلمۃ سبقت من ربک کنبه او کلمه چې ما جانب درب ستانه چې تاخیر د عذاب د تر وخت معین پوری لقضی بینهم دی میں فیصله شو دربه په عذاب راغلی وانهم لفی شک منه مریب بشک دی پشک دی او لدی امرنا او مریب جو عقید په پریبت په استراب او په شک کی وان کل لما لیوفینهم ربک اعمالهم تاقی سرا ہر یو د مخلوقنا خامخا پورا بور کی اللہ دیتا ربستا اعمال دی اے جزاء اعمالهم جزاء د اعمال دی انم بما يعملون خبیر ابھی اللہ پہ عمل کئی دی خبردار دے اجازیہم یہ لب جزا ورکئی فاستقم کما امرتا تو مستقیم ہو سا جسنگ تم مامور اگر طریقہ مستقیم ہو سا ومن تاب معکا سوکت توبہ اباسی تا سا راجی کی گی اللہ تا ولا تطغوا سرکشی مکوئے انہو بما تعملون بصیر اللہ پاک عمل کو بینا دے اجازی کو ولکن الذین ظلموا میلان اچ ظالمان دی تمسکم النار تاسو مسکی اور وما لکم من ناس دون اللہ من اولیاء نبی ما اللہ نت ما سوال نہ تر پار دوستان حدیث کے راغلی دی من اعان ظالما سلطہ اللہ علیہ سوچ ظالم رست کئی اللہ غ ظالم چکم دے نو پدبانی مسلط دے معین چکم دے د ظالم دبانی ظالم اللہ مسلط ثم لا تنصرون بیا بتا امداد نشی کولے واقع مصر طرف انداغا امر دے پا ادامت سر پا عبادت بانی ادرو مز لرا پا طرفین دا نہار کے سبامن ماسپخین ما دیگر ادلفم من اللیل سیزد شپینا ما خام ماسخطن ان الحسنات زبن سیئات بیشک حسنات بیائی سیئات منتر من پوری کفارہ دا صغیر دا پارا روجہ روجی پوری کفارہ دا او چکم دینو او دا جمعہ تر جمعی پوری دا کفارہ دا کنا رمضان تر رمضان پوری دا کفارہ دا ذالک ذکر للذاکرین دا پند نصیحت دا پارا دا پند غستون وصبر صبر کوا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ نہ بربادی اجر دیسان کو فلولا كان القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد مطول اور پاری ينهون دے ولی نو د قرون ماضیونا من قبلكم صاحبان د بقیه منکو خلق لرد فساد نا دا سے خلق ولی نو بلکہ شید دا سے جد فساد نے منکی پدمک کے الا قلم من انجینا مگر لغت چما خلاص کری دی منهم لدینا اغا لکسان دی چاگی دا کار کئی چاگی منکی خلق دا فساد نا واتبن ظلمو تابع اغا چ ظالمان دی موتفو اغا چ دی لپکی نعمت ورکڑی شوئے دے دا مالنا دا اولادنا وکانو مجرمین او دی مجرمان کن ما ربک اہل القرآن بظلمن و اہلها مسلحون نظر افسا چا علاق کے اہل قرآن لرا او دا اہل دی مسلحون دی چکم دے اصلاح کا ان کی بھی خدے مسلحین نہ ہلاکی ولو شاء ربک اراد ربسا لجعلنا امتا واحدتن اللہ بے جماعت گردو لو دی ما مجبور ہو ہدایت تا واللہ دا سے نکی دیل اختیار ورکڑ دے ویزالنا مختلفین ہمیشہ بدی مختلفین الا من رحم ربک مگر اغا کہ رحم کری ربستا پچھابانی ولذالک خلقہم اختلاف پر اہل دے اختلاف در رحمت پر اہل در رحمت وتمت کلمت ربکا تمشی کلمی در ربستا لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین ہم خادق بکم جہنم دا پیریانونا او دا خلق طولنا پیریان تمام عذابی او بنی آدم تمام عذابی نافرمان کا اجمعین دا طول وَكُلًّا نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ ہر اول دین بیانو پر تابان دا اخبار دا رسولنا آن ثبتو فعادکا اصحابیو بدیوان رستا راغلی تا تا بدی کہ حق او وعظ او پند پار دا مومنان جو معنی تو رزقا ویلی دی حکایت السالین جند من جنود اللہ دا نیکانو قصے دا پیغمبران واقعات دا صحابہ واقعات دا لخکر دا اللہ دا رخ کرونا سنگ پا لخکر اتمینان را دی پا دیم را دی اگر دلیل سرے دلو تا دا دے بیعتامانی انباء دا رسول اخبار دا رسولو
ثابتو په دې سره فؤاد کرستا تا ته راغله حق او وعظ او پند او نصيحت د پاره د مؤمنینو کنه دغه دغه د پاره ماخذ شي ذکر حکایت الصالحین او قصص الانبیاء نور د دې امثال خلق جمع کوي وقل للذین لا يعملوا على مكانتكم وای هغه سانو ته ایمان نه وروړي عمل کوي په خپل ځای باندې ان موږ عمل کوو پته به ته ولګي دا وخت چې حکم د جهاد نو وانتظروا انتظار کوي د الله د امر ان منتظرون موږ انتظار کوو لا غیب السماوات والارض خدای له علم دی د کل مغیبات د اسمانونو او د مځکو ویلرجع الامر الله امر عبد الله عبادت کو توکل علیه الا من توکلک اور غافل عما تعملون نظر افتا غافل داغلا چې تاسو کوم عمل کوئ ويجازيكم مطابق بجزا او سزا درته علیہ السلام دا بیا د بیدا لواتت گفتن دا خود خپل هغه لغوي معنا ده دا غي لواتت گفتن نه کې څه بیا دا د چې دا لوتی خلق وای لواتت کننده ته وی دا مناسب نه ده لوتی نسبت لوط علیہ السلام ته هغه مقصد نسبت لواتت ته به ابین عملین ذکر دے کہ یوسف علی نبینا علیہ السلام واقعہ مفصلہ ذکر شوی دا نو دا ټول صورت انامول شپنوم د سوره یوسف سره تسمیه د کل چا په اسم د جز کني دې کې نو واقعاتو مې اسکندر ذل قرنین یا نور عمر غلی دي خو دیتا ذکر سوره یوسف دا سورت الحجمی سرا دولسم سورت تے اور باعتبار نزول دے 53 سورت سورہ ہود نرسوان دل تم ترتیبی جمعی انزولی دا متفق راغلی ددی سورت ما قبل سرا دا ربط مناسبت تے کان فی ما قبلو فی ابتداء سورت السابقہ ذکر القرآن الحکیم دغمخ کی سورہ ہود کے دا قرآن حکیم ذکر و الف لام را کتاب احکمت آیاتہ نو داغی پہ ابتدا کے دا قرآن پاک ذکر ہو دلتوم پہ ابتدا کے دا قرآن ذکر شو دا اغی فاتحہ و دا دی فاتحہ باہمی دا مناسب شو دارنگنا پہ خاتمی دا دی کے ذکر دا قرآن کریم دے دل ترى ان وقلنا قل من انباء المعصوف عادك وجاء في هذا الحق ومتى ذكرى للمؤمنين دا حق دا موعظه دا ذکرى دا صدے دا قرآن پاک دا دی پہ ابتدا کم قرآن پاک ذکر راغ دا التعالی فريق نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت فؤادك دل تعالی دا خاص پیغمبر واقع ذکر کئی چغا یوسف علیہ السلام دے او پدی سره تثبیت راځي دزړو لکه یوسف علیہ السلام باندې څومره تکالیف رالل کوئی تو غرزول شو جیل ته دن شو قسمه قسم تکلیفات په دوان دي راغللو د زلیخې په کول کې په امتحان راغې او اخیری انجام الله دل ورک دغه سي عاقبت لپاره د متقینو او د پرهیزګارانو دا خو د دې ما قبل سره ربط او چې د مناسبت د صورت موضوع دا یو بیان د مستقبل د پشان د نبی علیہ السلام کمان یوسف علیہ السلام وصل المقصد بعد التکالیف الشاقه یوسف علیہ السلام پل مقصد ته ورسید او پس التکالیف الشاقه من الالقاء في الجب والادخال في السجن کوئی تغردول شو په جیل کې داخله ول شو وبعد ذلك فاز دین پس دے کامیاب شو
واظهر الاخوة الندامة رون اخ پیمان ته اخکار کړه فذکات تجیء المصائب علی النبی صلی الله علیه وسلم فنبی سامو مصائب راضی من ایذاء القوم د ایذاء د قومنا د ایذاء د اقرباونا وبعد ذلك فوز بالمرام د دین پس بد کامیابی راضی په مقصد باندې او ندامت پر راضی د قریشو او چې کم د یوسف نونو ویلیو والله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين قریشو مسجد حرام کی جمع کل صدر سره حکم دای ویل والله لقد آثرك الله علينا وان كنا لخاطئين فاذهبوا فانتم الطلقاء زي ما معاف کړي بزرګونو خلق په ایمان مشرف شو غزوه حنین نږدې اور پسې جهادو 2000 طلقاء نو مسلم دا پدې کې شامل شو دا د حضور رسول په شان کې یو قسم چې دینو پیشنګوئی شو دړو منیرو کو خلاصہ بیان رؤیا یوسف علیہ السلام جسا خوب لیدل دي او تعبیر د پلار دی په کامیابی سره په مقصد کې او تعلیم د تپ عدم اظهار سرونو ته چې دا خوبونو ته مخکاره کوا اسنه تا ته نقصان ورسي او سمین کې شیطانی نزغه چې دیداران نشي بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الكتاب المبین دا آیاتونه دي د کتاب مبین چې مبین راشي اشارت ادله او نقلیه وتا چې حکیم راشي اشارت ادله او عقلیه وتا ان انزلنا قرانا عربیا به مان کې دي کتاب لرا قران عربی قرانن حال دی عربین حال بعد الحال دی دا قرآن په عربی ژبه باندې دی ځکه اول مخاطب په دې عرب دی نبی اسلام عربیو قرآن عربی دی ځکه احب العرب لثلاث عن محمد درو جو ساته لانی عربیون ذا عربی ما او چې کوم دی قرآن عربی دی جنتیانو ژبه عربی دی جنت کې بل ژبه باندې بس عربی دی او د عربی ژبه وسعت فراخی ده دومره لغات په یو ژبه کې نشته لکه دی ژبه کې عربی کې 15 کروڑ او شپږ لکه یو کم شپېته زره څلور سوه دا کل لغات دي د عربی دومره لغات په یو ژبه کې نشته باقی کې دي کې کلمات غیر عربی راغلي دي لکه قسطاس شو دا رومی لغت ته وایي یا سجیل شو فارسی لغت ته وی کلام طویلات چې مشتمل په کلمې غیر عربی باندې دا د عربیت نه نو باسي نو یو کلمه دو کبګرال دی عربیت نه نو دی وا دویمه خبر چې دا د لغات مشترکونه دي لکه صابون پښتو کې صابون دی اردو کې صابون دی فارسی کې صابون دی عربی کې صابون دی اکثر ژبو کې صابون ورته وي دا د قبیل لغات مشترکونه دي لعلکم تعقلون دې د پاره چې تاسو دا عقل نکار واخلې سوچ وکړئ فکر وکړئ یهودانو نبی صاحب نه تپوس کړو د واقعې د یعقوب علیه السلام چې دوی خو په کنعان کې دا مصر ته بني اسرائیل څنګه لاړل هغې جواب دا نازل شو نحن نقص عليك احسن القصص من بیانو پتا باندې یو ډېره ښایسته قصه خوږه قصه بما وحینا الیک هذا القرآن جمعه کہتا تا د دې قرآن وان كنت من قبل من الغافلین شان دا دین محمد صلی الله شان دا دی وی ته بخاری د غافلینو نه تا ته د دې پته نه و دا اخبار شه د مغیبات حدیث احسن القصص ذکوي چې په دې قصه کې ډیر واقعات یو خود حاکم د محکوم دا غي ذکر دی پکې بل پدې کې د خصم او د قحط د خوشایشی او د قحط دا غي باسته پکې بل پدې کې بیان د حاسد د محسود چې کینه کوون کې سو کې چا سره کینه کوي بل پدې کې بیان د عاشق د معشوق نو دې کې ډیر واقعات دي ځکه وای د سوره یوسف دا خاصیت ته چې غمجن ته اولولي نو هغه ته الله خوشحالي ورکړي مغموم چې می محزون هغه ته چې دې تلاوت وکړي نو الله بوله خوشحالي ورکړي
لکه دې ته الله احسن القصص وویل. اذ قال یوسف لابیه، دا احسن القصص دی. هغه واقعات جو یوسف علیہ السلام خپل پلار ته، یا ابت اے پلارا، دا اصل کیا ابی دے، بیا تا عوض راغله د یا نه او کثر باقی دا پر جلد په یا یہ بانیو. انی رأیت 11 کوكبا، بیشک مالی یول استوری، والشمس والنور والقمر سپوږمۍ، څنګه دلی دلی رأیتهم لی ساجدین، دا مضمر عاملوه نه دی بلکې دا جمله مستانفه ده. کیف رأیتهم، څنګه دلی دلی دی، رأیتهم لی ساجدین، دی ما ځانته سیده کون کی. قال یا بنیا، ولت یعقوب اے بچیا، لا تقصد رأیک علی اخوتک، ما بیان و خوب ستا پرونو باندې، فیکیدو لک کیدا، تا ته تدبیر بد جو کی تدبیر بد. ضربت ہے کہ په تعبیر باندې پوئیږي چې دې کې چاته اشاره. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بیشک شیطان د دشمن د پاره، د انسان د پاره دشمن د ظاهر کړ. وکذالک یتبیک ربک، دا الله تعالی غورکی رب ستا، ويعلمکم من تعبیر احادیث، او تا تخی تعویل د احادیثو، تعبیر د خوبونو. ویتم نعمت علیکا، تامی نعمت پر بتابانی وعلی آل یعقوب، آل یعقوب علیہ السلام، میں اولاد یعقوب علیہ السلام، کما تم علی بویک، تام کی استا پپلار باندې پنیک باندې، او چې د ابراہیم علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. ان ربک علیم حکیم، بشک رب ستا صاحب د علم او د حکمت. یوسف علیہ السلام تا تعبیر د رویا علم اللہ تعالی ورکړو. دا تعبیر رویا کو علماء کتابونو لیکلی دي. بیا محنسیرین دے هغه تعبیر د رویا او داغه دا مشهور دی. هغه چې کوم دینوم تعبیر د پارا کتاب لیکل تعبیر الرؤیا. دیو جن وی خوب چې ذکر کړي لا تروات الا حبیبا او لبیبا، خوب به ذکر کړي عقل منتا او خیارتا او دوستا، چې دوستی وی تا تبخ تعبیر داغه وباسي، او چې عقل مندي نو په تعبیر باندې به پويږي، نو هر چا تبخوب دانه بیان کوي. وی چې کدا یو ډیر لوی مناسبت غواړي تعبیر د رؤیاو. و یو تعلیم ته سکراغه ورته ویل چې ما خوب لیدلې چې ما کور ته باچا را روان، او ته ال سامانو با صدر شابش بس سامان ویست په کور باندې اور لګي. دا د سنه معلومه کړي ان اذا دخلوا قريه افسدوها وجعزت اهلها او ذلها كذلك يفعلون. بادشاہان جو ځای ته ورشي نو الته کې هغه کله لتاړ کی او داغه عزیزان ذلیلان کی، ذلان عزیزان. اوس ګوره عزیزان ذلیلان شو، ذلان عزیزان شو. دا د دنیا د انقلابات او حالات وکذالک دغه شکار دی کوي. بل راغه ولزه خوب وینما چې زه د اگې زیر د سپین نه جدا کوم، وی تال درې او یې نشه کفن کش. بس هغه په خپل قرار وکړي چې واقعي د کفن کشم او زماره توبه. بل خوب لیدلو ولدا سے کار دے چوباز دے یو کل مرغیونی ولا په دې مناره کې ناس وی کدا خوب تالی دلی نو حجاج ابن یوسف د فلانه زنانه سره نکاح لګم د پسغه وشولا. دا د خوب تعبیر چې دی دا مناسبت غواړي، په خوانه دا سلسله را روان. یوسف علیہ السلام په جیل کې امینه د خوب کول. ابو بکر سے بم خوب لیدلو چې ما خوب لید چې مونږ قرار را کوده شو چاپیره خوره. بیا هغه کاهن لا لړ تعبیر د پاره هغه ته اول چې دینو نبی آخر زمان به پیدا کیږي، اول به ایمان تراوړي او بیا به چاپیره را کوي. دا تعبیرونه د خوبونو په خوانه را روان دي. نو خوب مثبت نه ګرځي او مؤید دی. نبی کریم علیہ السلام چې کله مدینه کې خلق ډیر شو نو حضور علیہ السلام داغه د انتظام د پاروي چې سوکو چې خلق را رسی. چا ویل چې اور وبلو ادا مجوس سره مشابهت ته، چا ویل بوخ ترکیب आवाज کو، چا وی دا د غوسر مناسبت ده اهل کتاب سره يهودو نصارا سره، او دا رائے مختلف پیش ولي.
فیصله ونه شوله. اسه عبدالله ابن زید بن عبد ربه وای چې ما خوب لیدو یو سړی سره ناقوس دی، اے د خدای بنده دا تخرسه ویل ته بس کوي په مونږ به اعلان کوي تا ته غوړه نه خېما او درې دغه ګوتګي الله اکبر الله اکبر اذان طریقې او خوله دې چې بیدار شو نبی علیہ السلام تراغه دغه څه خوب ملي دل دی حضور ان له حق دا حق خوب دی او بیا بلال سے ابتدا کلمات وایا فینو اندا من کا صوتن دستان आवाज کو چلتے دیو زلک مریضوں کنی دا وظیفہ ماتا حوالہ شوا او بلال سے توظیفہ اذان دا چکم دے دا حوالہ شولا نو خوب چ دے دا مویت ګرځي او مزمه ډیرو نورم بیا لیدلو دا خوب ډیرو صحابه دا څه قسم خوب لیدلو حضور پای باندې خوشحال شو او دا ځان طریقه چکم دا مقرر شول. دا دویم رکوع شروع کیږي د سورۃ صبح علی نبینا علیہ السلام. د دې رکوع مخکې سره د ربط مناسبت ته چې مخکې د سم خوبو او دلته بیان د عداوت درونو دی او غرضول دی فی الجوب په کوی کې. د دې رکوع خلاصہ بیان عریضه اخوت یوسف علیہ السلام لابیه بزابل الصحراء. د دې عریضه دا د دې رونو د یوسف علیہ السلام لار تا چې د موږ بیا یو صحرا تا او بیا د غرضول دی فی الجوب په کوی بعد مشورتن پس د مشورې او بیان د فراست یعقوب علیہ السلام نے او بیا را وستل دی د کوینا او خرڅول بثمنن بخسن دراهم معدوده په یو معمولی رقم باندې د خرڅول دی نو دا د هغه واقع یو تکمیل شکنه تاکي سره او پرنسپل صاحب پرونو د کې آیات للسائلین علامی دا اللہ دا قدرت دا سوال کون کو دا پانا اذ قال یوسف اخو احب الى ابینا منا ونحن عصبہ او یاد که چوویل دی یوسف علیہ السلام او رور دا بنیامین دا دا سکر ورو دا نور نا سکرونو دا احب دا منگ پلارتا دا منگنا ونحن عصبہ منگلو ڈلیو لس کسانیو منگا ان ابانا لفی دلال مبین بیشک زمون بلار دا په خطه سرګنده کې دي. دلال نمرات ا گمراهی نه ده یا ته نمرات هغه خطای ده زمون بلار په غلطۍ کې دي. دا خندي چې هغه سره محبت زیات دي باقی محبت خو فطری شی دی چا سره به کمی چا سره به زیاتی څوک د دلال معنا محبت اخلي وای ان دا چې کوم دین ان اب فی دلال مبین دې په محبت ظاهر کې دي. د دلال معنا محبت راضی وَإِذَا ضَالًا فَهَدَى بے متسرگردان پا محبت الہی کے نتا تے ہدایت دا طرق دا محبتو کو التدوال پا مانا دا محب سرا اور دا طلب دا محبت سرا دا مانا چکم دے دارا غلی دا یا دیتا دی چویل تل انکا لفی دلالک القدیم تب پا مخوان دلال کے پیغمبر تا خصوصا نسبت دن کی بیا زامن دین امراد اغا محبت تے کرنا. امرو القیس تا مالک الدلیل ولی وی ځکه چې د ډېر ورنو په حب د عنیزي کې هغې سره محبت زیاتو دی په ملک دلیل مشهورو ملک شعراو او دلیل ځکه چې حب د عنیزي کې د ډېر ورنه نه وته اقتلوا یوسف قتل کې یوسف علیہ السلام او ترهو اردن اور د ځمکه ته دغه پر تنکیر دی اردن منکورتا مجهولتا یو منکور مجهول ناشنا ځمکه ته بوځي یخلکم او جوابیکم غالب شتا د پارا مخ د پلار ساسو توجه به تاسو ته وتكون من بعد قوم صالحین او بیا توبه واسه شوه پدنه قوم صالح. قال قائل منهم لو قائل دین مشر یهودا دا غرای خوا لا تقتلوا یوسف مقتل یوسف علیہ السلام دا وجه خندی والقوا فی غیابت الجب وی غره پتیرو د کوی کې یلتقط بعد السیارة دلب بیام بعد قافلہ سیارہ ان کن فائلی کا تاسو خامخا کون کی دا کارو کے وجہ نیمان. قالو یا ابانا اول دی ایزم پلارا
مالک لا تمنا علی یوسف سری تا تم امین نه غنی په یوسف علیہ السلام باندې و انا له لناصحون من دل پر خیر خواهانیو نصیحت کوونکو ارسله معنا غدن يرتع و يلعب اولی غدلره من سره سبا يرتع چې سیلو کی او يلعب لوبو کی مراد د لوبو ناغه ناجد لوب نه دي تیراندازی دا د جهاد مشت کنه و انا له لحافظون او بشک من د پاره حفاظت کوونکو قال ان لحزني ان تذبوا بها وخافوا ياكله الذئب وانتم عنه غافلون اول يعقوب علیہ السلام بشک مال غم جن کی دا خبره تاسو به دې بوزه او یریګم چې دلو خوري شرم د غزمه شرمخان ډیرو کثیرت الذئاب وا او تاسو به نه غافل یې دا کار به وشي کنه لام د پادا د زینی دی ذئب ما یو شرمخ د شرمخانو قالو دی ورته ویلو لینک له الذئب فیکدو خرج من شرمخ انا عضبه من دون لو ډلیو لسیورس کسانیو ان ذل خاسرون من بجانکاران فلما ذهبوا به اخری یعقوب علیہ السلام سره پرې خود او هر کله چې بوتلو کو بدی سره واجمو قصدو کو ان يجعلوا ان يجوف غابه الجب دو غدی په تیرو د کوی کې نو یې ورته بس فالقوا في غابه الجب کوی ته ورته وحینا الیه ما وحی وکړه یا وحی د پیغمبرانه یا معنا د الهام لتنبئنهم بامرهم هذا هم ته خبر ته په امر ساس د سره چې دا یو وخت بلا چرادی چې دا بو تخکارا کوي وهم لا شرون ودي من په دې ته پته نه کنه چې دا غني زمونږ اورور دی یعقوب علیہ دا یوسف علیہ السلام وجوابهم شابکون چې دا کار وکړ نو تیارې کړه را لدی لار پلتا په د ماخام کې ماسختن کې ابکون جړلې د مان نه جړه شروع کړه قالوا یا ابانا ازمون پلارا انا ذهبنا نستبقو من تلیو منګه تیراندازی کولا او دا طریقه د چوار سامان تکی دی دي تکینا وترنا یوسف عند متاعنا یوسف علیہ السلام بنی سامان زمونږه پاکله وزاستا خبر رښتیا شو شرم خو خورنو مان ته مؤمن لنا نه موږ د پاره تصدیق کوونکې ولو كنا صادقین اگر که موږ رښتینی وجوالا قمیص بدمن کذب راتله وکل په قمیص د دبانی په وینه دروځنه سره دا قمیص ته داغه او په وینه کا کړی دی قمیص ته وکتل قمیص لیدل نو ډیرو خیال شرم خو چې بچي زما خور او چې دینو قمیص نشلو قمیص چې کنه هغه سالم پاتې دی اپ دې مطمئن چې خوب تعبیر به بار تراوزی یوسف علیہ السلام شرم خوړل نه دی باز بدینی وای چې دیو شرم په چل نیولیو راوس دیو چې د خوړل دی ولتار ما بچي خوړل دی ول زستا بچي خورما زما یو ورور دا په مریض او عادت خیر راغلیو ما دلته تاسو لري راغلیو ما ا دې وړیو په چل باندې دې تدا عبرت چې هغه خو ضرور تاسو لري راځي اته سره لګي ورور چې دینو کوی ته ورځوي خایي وغه زلیخه مولا اور په ډیر تیز تللی بیا بنگر کنی زکزاده گاندرا زرایات الدین افتاده گاندرا ډیر تیز اور پسې تللی قال اول یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام بل سولت لكم انفسكم امرا بلکې خیسته کړی دی جوړ کړی تا د پرفسور یو امر دا خبره ټیک نه ده شرمخ نه ده خوړلې فصبر جمیل فصبر اجمل بی یا امری صبر جمیل امر زما صبر جمیل چې شکوا پکې نه ولا المستعان علامات تصفون الله مستعان نکات بیانوي الله نه امداد غواړو وجا سیارتن دی ورته چاپیر بیا تلاش کی جاسوسی کی چې سکیږي را له قافله ارسلوا واردهم ویلې گاغل ورتون کې خپل او قاصد اولیګه د وبو د پاره دغل تمارغان ګرځي دو او به وي د ورتو سره ډيري مزیدار کې ني شړکو یو فادلا دلوا د ځوان د دا بو خپل د الهام شو چې بس یو سامتي دی پورن خلا نو هغه چې بو خپرون خطه بو خدرا نو هغه چراويستلا قال یا بشرا هذا غلام اے خوش خبره حاضر چا دا خو غلام دی او فرزن ارجمن دی
واسروه بدعاه دی پټ کده د امر لرا وجلو بدعاه او دی وګرځاو یوره اذا غلامو ابقن نه تختیدل مونږ چې دا چرته ده او دلته کوی کې مونږ نه پټ کیو او بیا دی باندې خرج ک په قیمت لګ باندې والعلم بما يعملون عالم دی پاغا چې دی کوم عمل کوي وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين وای غستو خرچ ک شرو معنا د باو سره دی ازدادونه دی خرچ ک په قیمت لک سره کم سره یا شلوی یا 200 روپے وی او دای چې کوم دی ولا ورکل او پشمیر دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين او دی په دې کې د بیرغبت کوونکو نه دي ته دور مینا نه د دې مقصد روپے نه وی د دې مقصد د دلر کولو چې د مخینه لرشي دا درمر کو شروع کیږي د سورہ یوسف علیہ السلام نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته کان فی ما قبلو بیان الخائف الجب دلته بیان د اعزاز د په بیت عزیز کې د عزیز مصر کې ان العطاء مت البلایا عطایا په متن د بلایا وبانی بیان انعامات ده او په یوسف علیہ السلام باندې من تعبیر الرؤیا و ایتاء العلم والحکمت تعبیر د رؤیا او ده او ورکول د علم او د حکمت دي د دې درېمرو کو خلاصہ بیان امتحان فراست یوسف علیہ السلام و امانت بیان د فراست دی د یوسف علیہ السلام او د امانت د دی عند الامتحان کرم رجل او یوهان امتحان کیا درو کیا سره سپک والعمل بمشورة النساء اذا كان مفيدا لا يمنع عمل په مشورې د زنانو باندې دا مفید چې کله فائدہ پکې وینو خل مشوره چې زنانه په خبره به عمل نه کوي چې کله پکې فائدہ وی نو د زنانه په مشوره کې سره عملو کې سبب خونه دي نبی رسول الله والسلام هغه چې کوم د غزوه حدیبیه کې نو المؤمنین په مشوره عمل نه کوي چې تاسو سره نو خره هغه ته نه خرل قپو چې دا بسنګ کی بل بیان د شهادت د براءت د یوسف علیہ السلام او بیان د عظمت ته د کید د نساو چې کدی ته حضور د احبات الشیاطین دیوتی چې دا د شیطان جال ټوکره ده عذاب الرجل حازم دیر بون کی عقل د رجل حازم لره وقال زرو من مصر لامراته والاغا چې اغستو دلرا د مصر نه د غلامه پرنګ ښکارا شو خریداران ټول لاجی او په دوانی بولی چې کم نه نو دا کی یو بوډای وي مشورې راوړي یہ بوډای دا څه کوي په جواهر باندې او په قیمتونو باندې تور مشورې راوړي یہ زدان خریدارانو کی حسابو ما یوسف صاحب خریدارانو کې راشه ما نو په دې پویم جماله په مشورو څنګه نه راغی اخر عزیز مصر او چت قیمت باندې واپس او راي وست او ویلی بل اهلیت زلیخاتا اکرمی مسوا و اکرام کو د دې اقامت سین فانا چې مونږ نه فرا کې نو تو ولدا یو نس مونږ په ولادت سره وکذالک من له فی الارض اپ ډیر خوشاله شو ابداویل جمادی چند دادم جان خریدم الحمدلله عجب ارزان خریدم سور لوټه می ورکه غټه می ورکه او روح می واغستو ا د خدای ثنا دا ډیر ارزان می واغستو ما زیور کی یوسف علیہ السلام ته پزمک کې او چې د تعلیم کو او د تعویل د احادیث او تعبیر د خوبونو غالب علی امره غالب په امر باندې ولکن اکثر الناس لا يعلمون اکثر د خلقونه پویږي نه پوهدي ولما بلا شده ادور دې خپل قوت تا طاقت تا ورکما د حکم او علم پیغمبري ورکړه کذالک نجزي المحسنین جزاء ورکو احسان کوونکو ته دول فی بیتی عن نفسی او دل مطالبه وکړه هغه زنانا چې د هغه په کور کې زلیخان مې وانه غستو
ځکه کې دا د تلبس نه معلومېده، هغې کې مبالغه او تاکید نه و. د دې په کور کې دی، د دې په قبضه کې دی، دی په غلامۍ په رنګ کې اغسته دی او د دې خادم دی. سره د هغې نه هغه چې کوم دی نو هغه ته مطالبه وکړه او هغې سره د انکار وکړو. دا ډېر دلالت کوي په عصمت د یوسف علیه السلام باندې. د نفس دنه وغلقت الابواب او دروازې دې بندې کړې. وقالت او ویل هیت لک، هیت اسمانا د هلما، هیت حاضر شه راشه، انا مهیئة لک، زه تا دپاره تیار یم. قال معاذ الله، وویل د پناه غواړم په الله سره، انه ربي، دا زما مربي د تربیت کوونکی دی، احسن مثوای، ښه کړی قامت زما، انه لا یفلح الظالمون، بېشکه نه کامیاب کی ظالمان خائنان کنه. ولقد همت به وهم بها، قص کړو زلیخې په ده سره او قص به کړو دو، لولا را برهان ربي، که د برهان د رب نه وي لیدلی، خو برهان د رب یې ولیده نو هم یې ونه که، قص ته ونه که. دا نه چې د قص کړی که نه، کوم چې لیکي قادم شعب اربعه وی هغه د سرلیاتو نه ده، هغه خبره ټیک نه ده چې ګنې ده د هغه مرتبې د عظم ته رسېدلی و. یاقوت بیر شعب الاربعه دا راغلی و. هغه برهان د رب خو څوک دا وي یا یعقوب علیه السلام ورته ښکاره شه او خاندان د نبوت باندې داغ رانده شي، څوک یې دته او تلیخ کار چې لیکلي وو، ولا انه کان فاحشا وساء سبیلا، دا ورته ښکاره شه. دلته یو ملګری وایي چې زه پلی دا خبره ما ته کوله، د ناپوهۍ وختونو دا حاجي صاحب سره تعلق هم د ترنګزو پیدا شوی و. بیا وي زه سنیماله تلم، سنیماله چې تلم نو بس چې ګورم حاجي صاحب ولیده چې حاجي صاحب ولیده بس وشرمېدم، واپس شوم. بیا د هغې خبرې ویل دغه چې کوم دی نو د ربیع سابق صاحب به دا خبره کوله چې څوک حج له تلي و نو وایي چې صاحب ما په حج کې لیدلی و، سعد صاحب یاده و. نو هغه ته دا خبره چا وکړله نو وی هغه ورته وایي چې حاجیان د خدای دروغجن نه کړي او د حاجیانو د رښتیاو سره څه دي، دی د دروغجن نه کړي دی داسې، خو حاجیان د صاحب سره رښتیا وي، دې ته څه ضرورت دی چې دا ښکاره کړي، دا خبره پټه ساتله چې د حاجیانو د رښتیاو سره څه دي، څه له رښتیا وایي نه دی وایي که دا خبره دې نه ښکاره کوي. د برهان د رب ولیده نو هم یې ونه که نو دارنګلا او کذالک دارنګ فعلنا کذالک، موږ داسې کار وکړو چې واړو لیدنه بدي والفحشاء بحیایي، انه من عبادنا المخلصین، د ما د بندګانو یو مخلص دی او مخلص دی، د مخلص مقام په مخلص باندې اوچت دی. واستبق البابا، دی تلوار کو لدی دروازې ته، دی اوس واپس نه راتښتي او دروازې بند دي، الله ته قدرتي کولاو کړي. وقدت قمیصه من دبرن، دی شاته د قمیص نه ونیو، قمیص اوښلیده. والف سیدها لدى الباب، بیا هم سید د دی، سید معنا د زوج را دي، او ځکه حدیث کې راغلي چې تعلموا قبل ان تسودوا، عمر سے بسر دی، تاسو علم ځکه چې را سیادت ته نه رسېدلي، یو معنی قبل ان تزوجوا چې لا واده مو نه کړی، چې واده دې وکړه نو بیا به علم سره پکې د قصه ګرانه شي. لكل شيء آفة وللعلم آفات اولها التزویج، هر شي لپاره یو فتح لپاره ګڼ آفاتونه دي، لومبنی پکې تزویج دی. بیا بر سردال عیال غمی کتاب باندې نه پوهېږي چې سار به بچي څه خوري، د دې سودا به در سره کنه. شب چاپتے نماز بر بندم چې خورت با بدا د فرزندم، سادي سی به چې نه تو تړما نو غمی را سره چې سبا به مې بچي څه خوري، په ماده باندې پوه نه شم. دا هغه ټکي سره سابق سیبو نو هغه تبرې وفات شوی نو بس وی کله یو ځای ورو چین چین کی کله بل ځای کې یو لمنډه کم بل لمنډه کم د شپې کتابونه نشم کته پوه مطلب باندې بیا سوي سر د آل عیال غمی کړي. علي سیم نه دغه نکاح ما دا نکاح څه شه دی سرور شهر یوم میاش خوشالي ده ویل ثم ماذا وی بیا سي وی لزوم مہر مار پسې لازم وی ثم ماذا وی بیا سي غموم دهن جان غمونه پسې راځي ویل ثم ماذا وی بیا سي انکسار زمراد سړي په کار نو ماته ویل ثم ماذا وی بیا سي وی نزول قبر ته سړي کوشي دغه جامي
خی بیا منتظر پر بن دروازے باندې اس دادان پټي قالت اویل دی من اراد ملک سوءا نه د جزاء د هغه چا چې راسته د بدای لري الا یسجنا مسجد کې واچول شي او عذاب علیم یا دردناک عذاب ولور شي سزا ولور دو خوالغه نه کو چې پوښي چې خبره په ماراړي نو ځان براءت خو خود پکار دینو قال اول یوسف علیہ السلام یراودنی عن نفسی دی مطالبه کې زما د نفسنا او شاهد من اهلها چې یو شاهد د اهل دینا تو خوای سبیو چې خور بچیو او لا ریری چې میرے خیال میں ایک جج تھا زما په خیال کې دا یو ججو جج ته فیصله وړو شهیدو که شاهد د اهل دینا ان کان قمیصکم من قبلین که قمیص دی وی د مخینا دا برشتینی د طلب اوس بور سره او دی به د کاذبینو نه او که قمیص دلی من دبرین د شاده غارینا دی به تختیدو دی براخ فکذبات دا به دروجه دی به صادقین دی چې ارکل دا قتل او قتل شو فلما را قمیص او قد من دبرین ارکل دی سید دی زوج دی قمیص لیدل او د شاده غاری قال انه من کید کن دی مطمئن شو دا ستاسو فریب نه دی ان کید کن عظیم ستاسو فریب ډیر لوی دی حبالت الشیاطین یوسف ارع عن هذا اعراض کلدینا واستغفری لذنبک بخنه غواړه د خپل جرم د پاره انک کنت من الخاطئین تد خطاکارونه غلطی ستاده دا تغلیب شو دا د مذکر عاقل داغه جمع راوړه یوسف عدل کی یا یوسف هو دې طالبان مشهور ترکیب دی یوسف زلیخا دې کې ترکیب وکړه یوسف زلیخا اصل کی یا یوسف هو دې نو مدان مرخم شو او فی بیا امر دی یوسف علیہ السلام او فوق د زلیخا سره نو هغه نه جوړ شي یوسف زلیخا دا یوسف چې کم دی سوق یوسفی یادی التخ بیادی کې ورنه فعل دی او عالمیت دی یوسف چې دی یفعلوا وزن دا په عربو کې نشته دا جمیل لفظ دی یو په عجمه شو یو په عالمیت څخه غیر منصرف دا سلورم رکوع شروع کیږي د سورہ یوسف العالمین علیہ السلام دا ما قبر سره مناسبت ظاهر تکمیل د دغه واقعې د یوسف علیہ السلام د دې رکوع خلاصہ ما ثبوت البراءه ادخال فی السجن لبعض المصالح داخل اول دی پس د ثبوت د براءتنا داخل اول دی په سجن کې د پار د بعض مصالح د قطع د کلام د خلقنا چې خلق خبرې کوي چې ویني د یوسف علیہ السلام دی چې دغه څه چل شو اداره او یوسف علیہ السلام ذکروا تلك الواقعات یوسف علیہ السلام دی ویني خبره بیان شي او اظهار د معذرت دی د زلیخا ازنانو ته په محبت یوسف علیہ السلام او اقرار د دې په جرم خپل باندې او دعا د انبیاء علیہ السلام لا مستجابی د دې دعا الله تعالی قبلې د دې مثال لا سه دی لکه کم زناور ساروی بقره چې سره بدکاری وشي هغه هیڅ دا ختم کړي لری کې ځکه چې خلق ویني نو خبره بیا تازه کی خبره بزړه یادي په دې لحاظ باندې وقال نسفه فی المدینه اول زنانو په دې مدینه کې په دې خار د مصر کې امرات العزیز امرأة عزیز تراود فتاها مطالبه کی د خپل خادمنا عن نفسی د نفسدنا قد شغفها حبا داخل شوه دی محبت ته شغاف د قلب د دیتا داخل شوه دی شغاف ته د جات محبت تمیز محول عن الفاعل دی قد دخل حبه شعاف قلبه پردی دړې د دیتا د زلیخات انا لنرا فی ضلال مبین من دایو په خطا سرګند کی علامات مکرهن ارک دیوار مکر ددی ارسلت الیهن دی ته قاصر راځه زما دعوت قبول کړي ملمنی کوم واحدت لهن متکئن دی له تیار کزه د تکی او تکی او تکی خوده واتکل الله من سکینن اور کار واحد ته چاړو او میوه ولا ور کلا وقاض علیهن او ته چې اوزه په دی باندې چاروته نو دی ته دومره مدهوش شوي
چې داغه په دای ګوت ځان لغو شي فلما رأینه هر کله چولی د دلرا اکبر نه لوی وګاڼه وقطعن ایدیهن او پرې کلا سونه غوس کړه ځان لا په دای د میوه باندې وقلنا حاش لله باقی د الله تعالی لرا ما هذا بشر ند دا بشر ان هذا الا ملک کریم دا خو ملک د مکرم د خلقو په طبيعتونو کې د ملکو خیستواله مرکوز چې ملک ډیر خیسته دي او د شیطان بدرنګي دا په طبيعت کې مرکوز ادا کنه وی شیطان چې خوب کې لیدلو وی ته خو خیسته لخکاری او خلق استا ډیر بلشان ول څه چلو کوم قلم د غدار په شکل لاس کې د دشمن په لاس کې دنو چو قلم در دست غداری بود لا جرم منصور برداری بود دا جاهز چې کوم د بلاغت لوی امام دی ډیر بد شکل وی لو مسخ الخنزير مسخا ثانيا ما كان الا دون قبح الجاهزين کدریوا دوه خنزير مسخ چې د جاهز د قبح نه بکمی د بلاغت لوی عالم او معتزلی مو او شکل ډیر بدو وی چانوم شرمولی او خزی دراسنی ولیوما ویرازت تا سره بیکار دی یو نقاش له بوتله مې مثله هاذا د پشان وی خزلار غاریان پاتې شو مې دا څه چلې وی دی ما ته وی جمال د شیطان تصویر جوړ کا وی مال من نمونه راوړه ویني تراو چې مثله هاذا د پشان وی چا دونه نوم شرموله لکه دی چو شرموله خاجی قالت اویل دی فذلكن الذي لمتنني فيه دا غد اے مخاطباتو چې تاسو مال ملامت ول په حب د کې په شان د کې او مراودت د کې تاسو د ملامت کولم دی خپل عذر ښکارا کړ ولقد راودته ما دنه مطالبه کړی دا د نفس دنا خپل اقرار کړي فاستعصم د طلب د عصمت کو وللم فی المعامره پایګه کاغذ او امر کوما لیس جنن ولیکونن من الصاغرین خامخا دې بجیل کې واچول شي او شی بده د ذلیلانو نه د جیل عمر خود چې دې بیا د احتیاج عمرینو کله مقام د ذل وزیر اعظمي او جیل کې جن دغه داله ولول بیا ور کینو بل څه خوراک بیا نه کوي قال رب السجن احب الی مما دوننی الیه اول دو چې ای زما ربا جیل ما ته محبوب دین چې ما دي تبلیغ ولا تهنی کېدهن کتوانه نمانه مکر ددی اسب الیهن زما مایل شم دیتا واکم من الجذب نا پوهان نکم مقصد دعا و چې خدای ما اوساتی الله دعا قبول کړه ذکر فاستجاب له ربه قبول رب د دعا ددو ځانو کېدهن وارد دینا تدبیر مکر ددی انه هو السميع العليم بشکل بدون کې ده دعا د خلق او عالم د پنځتون خلق باندې ثم بدال بعد ما رأوا الآيات ليسجنن حتى حين بندید ظاهر شدی تپل چې دی ولې د آیات د الله په براءت او په عصمت یوسف علی السلام باندې چې خامخا جیل کې دنه کودل تر وخت مقرر پوری دا خبر د خلقو بس شي دا خبره چې سچ کم دی پاتې شي د خلقو به یې راشي بیا به روباسو دا پنځمبر کو شروع کیږي د سورې صبح العالمین علیه السلام د درو کو ما قبل سره دعوت مناسبت ته مخکې ادخال سجن کې د بعض مصالحو د پاره پد ثبوت د براءت نه دلته تعبیر د رؤیا او د پسجن کې او تبلیغ د توحید ده پسجن کې انبیاء علیهم السلام او علما د دې منصب تبلیغ ده کم ځای کې چې وی او چاته چی کجیل کې دن نشي هم تبلیغ کوي الته تقریر کی او نصیحت کوي کنه مفتی سے بیل کے سراجی شروع کرے ہوتا البته سراجی ویل خجی د دیرو کو خلاصہ بیا امتحان اصغر لفراست یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام اور کوٹ امتحان دے د فراست د او د کامیابی په امتحان کې او تعبیره للرؤیا او تعبیر د پاره د خوبونو او د اهل السجن للتوحید او دعوت جلیان ہوتا قیدیان ہوتا د توحید الله تعالی اخبار د بعض مغیباتنا وان الفلاح فی اتباع الصالحین کامیابی چې دا په اتباع صالحینو کې دا د نیکانو تابعداري وکړي لبا کامیابی کړي او څوک چې په دغه کې دن نشي وای ما سنت یوسف ادا کړل یوسفی سنت به ادا کړل چې جیل ته لاړ لکه یوسف علیہ السلام هغه په قتل نو کړي بل څه نو کړي
چې هغه چې د یوسفی سنت ادا شو. ودخل معه السجن فتیان، داخل شو د سره جیل ته دو ځوانان دو خادمان. دا دو تنو یو د بادشاہ ساقی او بل نانبایو چې ولا لالچ ور کړو چې طعام کو په مشروب کو ولا زهر ورکې او دې سره سره رقم و سره کړو. دا ډوډو والا د خوراک والا چې کومونو د خو زهر واچو او دا ساقی چې کوم د استومانه شو نو د زهر په مشروب کې وانه شو. چې کله دته خوراک پیش شو هغه تی چې بادشاہ دامو دي کې زهر او تی دا وبو مسکدي کې چې دا مشروب مسکدي کې هم زهر دي. دوه متهم شو، جیل ته دوه دن نکړ. تفتیش چې کوم دینو دا کی امام غزالی صاحب یو کتاب کړی دی سر العالمین وکشف ما فی الدارین. پاغی کې د بادشاہ د پاره ہدایات لیکلي. یو پکې دا دی چې بادشاہ په هر قوم کې سیډي ساتي، مولانو کې بساتی، طالبانو کې بساتی، په پیرانو کې بساتی، په مزدورانو کې بساتی. ځکه چې د پیر واقعیت پیر ته معلوم، د طالب او تابعی ته د مولا واقعیت مولا ته معلوم. بل چې خوراک ولا راوړي نو خوراک دې ګډوډ کی، د چا ولونی ته یو نوړی ته وخوره، د چا ته نوړی وخوري نو ال بده بیا خوري. ممکن د سیو تا چولی اگر ډوډۍ به ځکه ممکن دی او طرف خاص کړي ای کینیه چولی دی بل طرف کې چولی د دینه بوغره غینه باندې خوري. چې مشروب ولا راوړو هم دی هغه اوړه کوي بیا دوی یو دو ګوټه ته نو کا چاته دو ګوټه وکي ال دې بیاس کی اسینه پدې کې زهر وتا چولی دلته هم دغه معاملې وکړه. دی په جیل کې یوسف علیه السلام د خوب تعبیرونه خلقو ته بیانول دی مل راغی. دا نانوایي ورته وایي چې زه وینم چې په سر زما باندې پاسه ډوډۍ دي تاکل الطیر منه، مارغان پې راځي ټونګې پې وهي. نو نبئنا بتاویلی انا نراکا من المحسنین. د خدا وې دغه مشروبات والا چې کومو هغه دې زه خوب کې وینم چې انګورونه جوړو ا د انګورونه شراب راو باسم مشروب ته تیارو. ویل یو د دې دواړو نه زه وینم ځان خپل چې نه جوړوم شراب رات ته انګور دي په اعتبار معال سره ته خمرو. وقال اخر دې بل ویل ان یاران ځان وینما ام فوق راسی خبزن وینم پاد سر پلنا خوراک تاکل طیر منه هغه نه مارغان خوراک ټونګې پیوي. نمی تعویل ان انا کم المحسنین مونږ ته خبر را کړه تعویل دې خوب مونږ تعویلو د احسان کوو. قال ولتی سوره سام دې دې اطمینان د پاره وي لایته کومه توام ترزقانه الا نباتما بتاویله ناراضی بتاته او طعام زبخ رزق در کول شي خبر بدر کوم پتاویل شي دا شعر هغه تاسو دا په خوانې تاسو تر قبل ته کومه چې تاسو نه راغلي. دا خو د کاهنانو کار دی نه. ذالک معلمنی ربی ما تعلیم وک رب زما هم با غیب دا انی تر ملت قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم کافرون. بیشک ما ملت دا قوم چې ایمان په الله نه وروړي او دې په باندې کفر کوي. واتبعت ملت ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ما تبریک د ملت د ابا خپل ابراهیم اسحاق یعقوب علیہ السلام. ما قلنا ان نشرک بالله من شیء نشته موږ شریک پیدا کو الله سره هیڅ شی. ذالک من فضل الله علینا دا د الله فضل په موږ باندې والناس په نور خلق باندې مؤمنانو باندې ولکن اکثر الناس لا یشکرون. سلام شکر نه ادا کوي. دا ته تعلیم ورکوي. یا صاحب سجن اے صاحبانو د جیل ارباب متفرقین خیر ام الله الواحد القهار. ارباب متفرقه نا غردی کنه یو خدای چې قهار صاحب د قهر او نبی دی. ما تمن دونی الا اسمان سمیتم انتم اباؤکم. تاسو عبادت نه کوئ ما سوا د الله نه مگر د نمونو تاسو نمونه خدي لات منات عزاد هبل دی اصحاب د نایله د نور دی تاسو نمونه تاسو بلرونو
ماندر به من سلطان الله په دې باندې سوجت او دلیل ان الحكم الا لله نه د حکم الله لره دی الله تعبدوا الا یا د الله حکم دار باندې کہتا مگر خاص الله د بل چا عبادت باندې کوي ذالک دین القیم دا دین استوار دی ولا کثر الناس لا يعلمون تر خلقونه دا خو تمهید چې اور دی ته د خوب تعبیر بیانی یا صاحب السجن اے دو صاحبانو د جیل اما احدکما چې او ده چې دا ساقی ده فسقی ربو خمرا دی بس راوی مولا خپل په خمر باندې بیا بوله مشروبات تیاری د برات بخکاره کی دی بد جیل نوزی و من آخرو هر چې دا بل ده او اسخه بده په سولای کیږي تا کور فتاور تر من راسی مارغان برادی ټونګي بپور او مار اینا شان من حسن واسم من خبره کولا والقدم فی تسبتیان بد خبره وشولا حکم شو فیصله شوی دا هغه تاسو په فتوا غوښتل وقال الذين ظنوا ان ناج منهما ولغه چاته چې خلاصین چاغه مشروبات والو اذكرني عند ربك ما یاد کپنی د مولا خپل انسا شیطان ذکر ربه یاد کدینا د شریر کې شیطان ذکر د رب یعنی هغه مولا تا یادول چې په جیل کې ځوان دی بی ګنا دا تفتیش دی وشي فلبس فی السجن بضع سنین د درنګ تیر کا په جیل کې سکلونا یا وکالا یا چې کم نینو اتکالا یا زیات لدینا یو اندازه خاص ډیر کافی عمر دای تیر کړ وقال ملک انی ارانی سبع بقرات اوس الله تعالی د خلاصولو د پاره منشا جوړي دنیا خو په وسایلو روانه ده رحمت حق بهانه می جوړید دا الله رحمت بهانه لټي اول بادشاہ رکو دا شمه رکو دا شپږم رکو شروع کیږي د سوره یوسف علی نبی علیہ السلام مخکې تمنی و د خروج د سجن دلته بیان د سبب د خروج د سجن چې سره چې تعبیر د ملک دې د پاره د خوب چې دې ملک مصر کوم مشر باچا چو هغه یو خوب لیدلو د دې رکو خلاصہ بیان امتحان الاعظم لفرعون یوسف علیہ السلام د لوی د فراست امتحان اعظم لوی امتحان دا داغي چې کوم امتحان کلا ورکوټی کلا لوی کلا سیمای کلا ششمای کلا سالانه اول انباء عن بعض المغيبات او اخبار د بعض مغیباتنا والتقدیم باراتي على الخروج من السجن تقدیم د اظهار د برات په لې او تو باندې جیل نه لانو ته اول خپل برات کار کو ها کذا شان الکملا د کاملانو خلقم د قصشانی خپل برات به مخ کې کوي د جیل نو تل دا برستو کوي کړه وقال ملک انی ارى سبع بقرات سمان ویل بادشاہ چې کوم ریان او مشر هغه ویل زمینه ما و بقره سمان سربی یاکلون سبع نجاف خریدی لرا و بقری تپی و سبع سنبلات خضر او وگشنو او خرابسات او وچ دا وچ په دی لمدو باندې غالب دا تعجب خبره وا یا ایها الملأ اے اراکین د دولت افتونی مال فتورا کیفی رؤیا زما په دی خوب کې ان کنتم لرا تعبرون کدا د خوبونو پر تعبیر وباسه دا معبرین جمع کړي قالوا اضغاث احلام دا پراګندا خیالات دي د خوبونو دا ځنی خوبونه مبشراتی ځنی اضغاث احلامی سړي د روز سودای سپیم پاغي کې لګیا یا سودا کې لګیا اضغاث احلام دا پراګنده خوبونه دي او پراګنده دي د خوبونه اضغاث دغستا دغس دی قودی ته وي په دې قوده کې هر قسم واخر راځي انو دا پراګنده خبرې شولې وان تاویل احلام بعالمین من په تاویل دي احلام باندې عالمان نه یو دلته کې هغه قیدی چو دا غیاد شو قال الذين نجا منهما هو لغه چا چې خلاص شو د دې دوړو نه چې هغه ساقیو ودخر بعد امتين او یاد ک پس د زمانینا انورم کو تعویلی هی زب خبر په تعویل درکم ما په جیل کې معبر لیدل دي هغه تعبیر ټیک خيږي داغه نه پته تاسو
فارسلون ما الیک ارسلونی دے کلام کے اختصار دے فارسلوه پس ویلے گل جو ودخل السجن جلت داخل جو وقال ویل یوسف علیہ السلام ایو صدیق اے رشتنیا افتنا فی سبع بقرات سمان من لفترا کا او بقرو کے جسر بیوی یقن سمن عجافن کوئی ذرا او بقری ٹپی سب سمولات خضر او وگشنو رابسات او نور وچ لعلی ارجو لنا خلق تو پس شما لعلهم یعلمون دی پوش بتعبیر دتی بات قالت تزرعون 7 سنین دابا سوال متول تاسو بکرونده کوي وکالا د ابا پخپل عادت پخپل طریقه علی عادتکم دا غ سربه کالونه شو سربه غواګان شي آداب خوشایشی بئی غلی بډیری اوشي ایده پاره به تنظیم وکای بیا چې کوم اوري بای وما حسدتم تاسو کوم اوري بای غیر فزملی دا مې دا کوي ما دا پری دې پوګ ځکه وګو کې شیخ سر دې کې دا سپګای مګای نه کیږي الا قليلا مما تاكلون لایتا تو خړای د خوراک د پاره کې صوبا سه د وګونه وبا سه ثم اتباع ذلك صبر شداد دا خو سربي غواګانې بیا بری وکړ نه سخت د قحط یا کل نو بخریدا کلونا ما قدمتم لهن چې کم تاسو دې مخکې کړیو الا قليلا مما تحسنون لگا تاسو ساتلی د تخم نه پاره دا د سوار سکالو واقعات وکاله د خوشایشی وکاله مخه د قحط او پلسم کال بیانی سما ذالک عام فيه عاغاس الناس في يعسرون بیا براش دین پس چې کوم دین یو کال چې دې کې بخل سره امداد کیږي بارانونه به خوشایشی به او فی يعسرون ادي کې بنه چوڑی چې دینو می وو لره کنه دا د 15 کالو واقعات بیان کو دا مختلف حالاتي کله یو حالتي کله بل حالتي کله بل حالتي یعقوب علیہ السلام یو وخت کې د کنعان په مېره کې کوی هغه کې د تفته نه و یو وخت د مصر نه چې قمیص راوته ان یعدو حیوسف لولا ان تفندون یوسف قمیص وی معلوم کما ته نسبت نه پوهه مکوي آیو ته ذکر تپوس کوي یقین پرسی د دانګم کر د فرزن کہ اے پیری گوہر روشن خیرت من د مصر بوی پیراہن شمیدی چرا در چاہے کنعانش ندیدی بگفت احوال ما برخی جہانس دمی پیدا دی گردم نہانس اگر درویش بر حالی بیمان دی سری دستر دو عالم برفشان تپوسو کدی خوب سامنا چه تو کنعان کوئی کتی نلی دو دمی قمیص بوی واتو رزم ازل ورسنی معلومو دموی سال مرد جہان دی کل پوچت محل کینو دی دورا تقکارشی اکل شاته سړی شي نو وینو کفریان حق پاتې کېده د دنیا نه ماخر ټول به لاس وینځلو بیا به اسمانه پروا چې کوم دې دانوا دا مختلف حالات یو بزرګ یو خو په بو کې روانو مردان ورپسیو او وډو به دنا بلکې او 10 کونو بس په خو دنه غوپیو خړې قریب و چې بس مرشوي وي خلکو په hebat راويست آیو ورته ویل چې ګوره سي دا تا چې کوم نه نول اگر دا چل دا مختلف حالات دي همیشه خدا نه کنا چا سے لیکلی بجدور په علاقه کې اوسړیو هغه بعد قرآن تلاوت کوو اپور کې بروانو او ورپسې به نور خلقوم روانو او سجدل بنا ولدا همیشه ني دا کله کله دغه سیم دا حالات کله کله ځکه کوي که فقیر په حال پاتې کېده د دوه جان نعمتونو به لاس وینځ په اس به با پروانه وکړه دا عمر کو شروع کیږي د دې سورہ یوسف علی نبی علیہ السلام مخ کی سبب د خروج د سجن تعبیر د رؤیا او دلته خروج دے سبب د خروج دلته خروج د بالفعل د سجن پس د اظهار د براءتنا پس د کامیابی نه په مقصد باندې او اعتراف د امرئ د عزیز مصر او په خپل جرم باندې او بیا ګرځیدل د وزیر د پار د زراعت ان العتال مد البلایا عطایا کی دا په متن د بلایا وبانی کان فی ما قبلو بیان سبب الخروج عن السجن وتعبیر الرؤیا وانا خروج